د سود په روپو باندې یا د رشوت په روپو باندې مدرسه او یا جومات جوړول او بیا هغې له دا نوم ورکول چې دا زما دپاره صدقه جاریه ده، نو په دې کې د ایمان د بایللو خطره ده، بلکې د کفر خطره ده پکې چې سړی پې کافر شي. که یو سړي سره د سود پیسې دي یا د رشوت پیسې دي، دا به یو غریب مسکین له ورکوي، خو په دې نیت باندې چې د هغه نه به دعا طلب نه کوي او دا به ورته نه وایي چې زما دپاره دعا کوه، او دا به هم داسې نه ګڼي چې دا به زما دپاره صدقه جاریه چې دا ما یا جومات یا مدرسه کې ولګولې. په جومات او مدرسه کې د دې لګول جایز نه دي چې د سود او یا د رشوت روپۍ پکې ولګي، دا ټیک خبره نه ده. او که چېرته چاله ورکړی نو د دعا طلب به پې نه کوي، او که په دیني یو مرکز کې ولګولې او د ځان لپاره یې صدقه جاریه وګڼله، نو دا خبره د کفر د دې نه ځان ساتل پکار دي. یو ملګري تپوس کړی دی چې کله جهري مونځ دی او امام مونځ ته مخکې شو او امامتۍ ته ودرېدو، امامتي کوله او د سوره فاتحه شروع کړې ده، وایي خو په پټه باندې وایي او مونځ جهري دی او د سوره فاتحه نیمې ته ورسوله، نو آیا دی به اوس دا د سر نه شروع کوي او که دغې نیمې نه به شروع کوي، نو بیا به د ورپسې مونځ حکم وي. نو طریقه دا ده چې که چېرته امام ودرېدو او جهري مونځ دی، د سوره فاتحه د اول نه په پټه باندې شروع کړه، نو چې کوم ځای کې ورته رایات شو نو په هغې ځای کې دی دغه سوره فاتحه جهري شروع کړي، او چونکې مخکې ترې نه واجب پاتې شوي چې دا نیمه سوره فاتحه د ویلې ده په پټه باندې، دا ترک د واجبو دی، نو په دی باندې د سهو واجب ده. یا دې داسې وکړي چې سوره فاتحه دی هغه نیمه چې کومه په پټه ویل هغه به پاتې شي، بیا به د سر نه سوره فاتحه شروع کړي د الحمد نه، او خپل مونځ به سر ته ورسي په جهر باندې او سلام به وګرځئ، نو بیا پې د سهو واجب نه ده. که چېرته سوره فاتحه نیمه ویل په پټه باندې او بیا د هغې ځای نه په جهر شروع کړه، نو بیا پې سجده سهو کول واجب دي. سجده سهو په مونځ کې په څه باندې لازمیږي؟ نو سجده سهو چې په مونځ کې لازمیږي، نو یا په تاخیر د فرضو باندې هغه چې دی نو لازمیږي یعنې واجبیږي، او یا په تاخیر د واجبو باندې سجده سهو واجبیږي، یا په ترک د واجبو باندې سجده سهو واجبیږي. تاخیر د فرضو دې ته وایي چې د دوو سجدو په منځ کې ته دومره وقفه وکړې چې دا بله سجده پې لیټ کړې، یعنې دوو سجدو په منځ کې دومره ټیم تیر کړې چې د یوې سجدې یو سجده پکې په منځ کې کېږي، یا د رکوع نه د سجدې په منځ کې دومره وخت تیر کړې چې په هغې کې چې دی نو سجده کېږي، دا تاخیر د فرضو دی، په دې باندې سجده سهو واجبیږي. او تاخیر د واجبو دې ته وایي که چېرته مثال په طور یو حکم واجب دی یو رکن واجب دی، په هغې کې تا د یوې سجدې مطابق وخت تیر کړو د دواړو واجبو په منځ کې، نو سجده سهو د باندې واجب دا به بیا سجده سهو کوي. او ترک د واجبو باندې هم سجده سهو واجبیږي، یعنی یو رکن د مونځ هغه واجب دی او تا پرېښودو نو په دې باندې سجده سهو واجب. ډک رکعت تش کول او تش رکعت ډک کول، په دې باندې سجده سهو واجبیږي که نه واجبیږي؟ که چېرته چا ډک رکعت هغه تش وکړو نو سجده سهو پې واجبیږي، سجده سهو پې واجب ده، لازم ده پې سجده سهو به کوي. او که چېرته چا تش رکعت ډک وکړو یعنې صورت یې ورسره د سوره فاتحې سره ووي، نو سجده سهو پې نه واجبیږي، سجده سهو پې لازم نه ده چې سجده سهو وکړي.